بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ریاض احمد افریدي دی. حاجي چې څنګه پېښ کوو چې دا موږ لږه بره کړو، لږه داسې بره بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ریاض احمد افریدي دی. زه اسسټنټ پروفیسر پلاستیک سرجري او برن یونټ لیډریډینګ هاسپټل کې کار کوم. نن به تاسو ته موږ د یو ډېرې عامې بیمارۍ متعلق څه معلومات درکوو او هغې ته وایي په انګلیش ټرمینالوژي کې کلیفټ لیپ. دا یو داسې بیماري ده چې کوم کې پیدایشي طور پورې ماشومان یا بیماران چې کوم دی د هغې شونډې کټ شوي یا تولم ورسره کټ شوی. اکثر د دې بیمارۍ علاج خو موږ په ماشومتوب کې کوو چې کله ماشوم پیدا شي نو موږ ته داسې مریضان راځي، نو هغې دپاره موږ د علاج او د اپریشن یو پلان جوړ کړو. د هغې مطابق د داسې ماشومانو اپریشنونه موږ د عمر په پیله کال کې کوو. او خو چونکې د بیماري ډېره عامه بیماري ده، لیکن زموږ خلکو ته د دې بیمارۍ متعلق مخکې ټایم کې ډېر معلومات هغه ته نه وو. داسې بیماران هم وي چې یاره چا اپریشنونه یا شوي په پیدایش نه بعد یا داسې چې یا نه یې شوي او هغه عمر تیر شي پې او وروسته ورته خیال راشي چې یاره دا مسله ده او د دې څه بندوبست کول دي. دا ټایم هم داسې یو مریض موږ سره ولاړ دی چې هغه ته هم دا کلیفټ لیپ مسله ده. د ده اپریشن چونکې پیدایش نه پس ماشومتوب کې یو ځای کې شوی و، خو چونکې صحیح فارم ورته نه و میلاو شوی، نو دا د هغه رزلټ نه ډېر زیات سیټسفاید نه دی. دا بیمار دی، د نه موږ پوښتنه وکړو. ستاسو څه نوم دی جي؟ جی خالد افریدي. ښه سره تعلق لرم. ښه ستاسو ته مسله څه ده؟ سر جي بس دا سرجري کول دي که نه؟ ښه جي، چې څنګه تاسو کتی شئ په دې ویډیو کې د ده ته مسله دا ده چې د پیدایش په دوران کې دا یو شونډه دلته کې کټ شوې ده. دلته کې تاسو چې داسې وکړه خلوص یې وکړه، د ده دا پټه دلته کې ښکاري تاسو ته او دا پټه دلته کې ښکاري. دې مطلب دا چې دا یو بل سره ګنډل شوې نه وه، نو ځکه دا رزلټ ډېر مزېدار نه راغلی او دلته کې لاندې په دې شونډه کې ګیپ دی. نو انشاءالله د ده به اوس موږ اپریشن کوو، دا ټول به کولاوو دوباره به یک بیا ګنډو دې کې چې کومې پټې دي، او انشاءالله د دې چې کومې دي شونډې هغه نورمال حالت دی هغه به انشاءالله کوشش کوو چې هغه ریسټور کړی شي. حاجي دې کې ورسره دې بیمار کې یو مسله بل دا هم ده چې چونکې د دا پیدایش بیماري ده، نو دوی سره لږ بره وګورئ د ده د پوزې دا یو سایډ لږ ناست دی. نو اوس په دې اپریشن کې به هم موږ کوشش کوو چې دا موږ لږه بره کړو، لږ داسې بره حالت ته یې راولو. لیکن چونکې د پوزه هم په دې مسلې کې شامله ده، نو دې ته بیا د پوزې دپاره بل یو اپریشن کول غواړي چې کوم ته کلیفټ راینوپلاسټي وایي، او د پوزې اثر ټول موږ کولاوو او د کرپندي به یو بل سره بیا میلاوو، نو انشاءالله چې هغه بیا بل اپریشن کې کوو. ښه جي، دا هغه خالد نوم والا پیشنټ دی چې کوم موږ ورته اپریشن کړی و داسې یو هفته مخکې د پیدایشي هغه شونډې مسله یې چې وه پیدایشي طور پر چې کوم کټ شوي. اوس په دې ټایم باندې د نه زه به سټیچز لرې کوم او لږ ډېره صفایي به یې کوم، نو هغې نه پس به بیا تاسو ته موږ وښایو. ښه جي، د دې پیشنټ دا سټیچز موږ اوس ریموو کړلو، نو انشاءالله چې دا اوس کلیر دی زما سایډ نه. یو میاشت پس به زه دوباره بیا دا ګورم، ځکه چې دې کې لږ ډېر پړسوب شته، نو دا پړسوب به کم از کم داسې یو میاشت یو دوه الي چې هغه خپل نارمل حالت ته به دا راځي. نو اوس فی الحال دا د مخکې رزلټ نه او د دې رزلټ نه تاسو خپله وګورئ چې فرق پکې شته، څه ډفرنس پکې شته دی. نو دته نور هیڅ قسم پرهیز او هغه نشته، صرف د دې خیال به ساتي دا به انجي یو مرهم به ورته لیکمه، هغه مرهم به پې دا لګوي ورځې کې 3 ځل، او نور دته په خوراک کې یا مخ وینځو کې یا لامبو کې هیڅ مسله به نه وي، په کار هم نه چې دا څه نه پرهیز وکړي. ښه جي، نو دا مرهم چې کوم زه ورته اوس دته باره به لیکم، دا به کم از کم یو هفته دا صرف لګوي، ورځې کې 3 پیرې به یې وینځي، وینځو نه پس به دا مرهم صرف لګوي. هفته پس به زه دته بیا بل یو مرهم لیکم، هغه به د دې اسکار نور هم ښه کوي، امپروف کوي به، یا به کم از کم داسې یو 2 میاشتې استعمالوي. خو چونکې ما تاسو ته ووایي چې په دې کې اوس هم کوم لږ پړسوب شته، دا پړسوب به د ده کم از کم داسې یو 2 میاشتې پس به انشاءالله چې خپل اوریجنل حالت ته راځي، نو هغه ټایم کې به د خپل پوزیشن بیا کلیر کېږي. خپل نوم مو ورڅخه زما
زما نوم خالد دی. زه باډې سره تعلق لرم. زما ایج 24 ایئر دی. دا تاسو دا مسله کله نه وه؟ دا مسله خو پیدایش کې وه. بیا ما یو ځل سرجري کړې وه خو هغه ټیک نه وه که نه. بیا مونږ ته داسې یو ډاکټر وښودو. دلته زمونږ یو ملګری و هغه راته وویل داسې ډاکټر ریاض صاحب نوم یې وښودو. بس مونږ دلته رالو. ده راته دا سرجري وکړه. ښه، اوس د دې سرجري نه پس ته څنګه فیل کوې؟ تا ته څنګه لګي چې ته بهتر شوې بهتر نه شوې؟ څنګه تا ته ښکاري؟ مخکې نه ډېر آی تھینک چې 90% نه ټیک شوی، 99 داسې پرسنټ ټیک شوی. مخکې دونه نه و صحیح. لکه اوس زه ډېر بیټر فیل کوم او ښایسته ښکاري او ښه ښکاري. مخکې چې به ته چېرته تلې نو تا ته به عجیبه عجیبه فیل کېده، اوس به انشاءالله کم از کم ستا هغه کانفیډنس ته وایي چې بحال وي. بحال کانفیډنس به انشاءالله اوس بحال وي. مخکې وه چې زه چېرته تلم نو ما ته هغه داسې فیل کېدل که نه، حرام احساس محرومي غوندې داسې لکه سړي ته فیل کېږي که نه چې دا زما وی او داسې نو داسې. تا دلته کې دا ماحول څنګه ولګېده؟ ته د پرایویټ پریکټس ته راغلې، دلته سټاف رویه تا سره څنګه وه؟ ډېر زبردست. ماحول څنګه و؟ صفایي څنګه وه؟ ډېر زبردست. سټاف رویه هم زبردست وه. ماحول ډېر زبردست. ډېر ښه شان پیشنټ هغه کوي، دیو ته هر څه ورکوي که نه، لکه پیشنټ ته هېڅ هغه تکلیف مکلیف نه وي. خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ بس خلکو ته چې چاته هم دا پروبلم یا نور څه داسې پلاستیک سرجري نو انشاءالله ډاکټر صاحب ډېر ښه علاج کوي که نه، نو مونږ ترې 100% مطمئنه یو.